د الله رب العزت د رحمت صادر ډیر لوی دی چې توبه وستله او خپل اعمال او عقاید ټیکل نو الله پاک غفور رحیم دی. الله به معاف کی. ان الذين بشکها کسان کفروا چې هغه کفر وکړو بعد ایمانهم رستو د ایمان خپلنا ثم ازدادوا بیا زیات شول کفرن په کفر کې نو لن تقبل هرگز به قبول نکړل شي توبتهم توبه د دي واولئک هم داخلك واولئک هم الضالون هم داخلك گمراهان دي. نو ان الذين دا د يهود مبارک دي چې ان الذين بشک دا ها کسان دي ان الذين كفروا بشک دا ها کسان دي کفرو چې دی کفر وکړو نو کفر یې بچاو کو بعیسی په عیسی علیه السلام نه انکار وکړو هغه کفر وکړو بعد ایمانهم رستو د ایمان خپل ایمان په چا راوړي په موسی علیه السلام یعنی یهودو په حضرت موسی علیه السلام خو منو په هغه باندې ایمان راوړي خو په عیسی علیه السلام چې کله راغی نو هغه نه منو په هغه باندې کفر وکړو نو نومبي مسلمانانو خو چې کله عیسی علیه السلام راغی د موسی علیه السلام دین منسوخ شو پکا دی لداو چې دی په عیسی علیه السلام ایمان راوړي نو دی په عیسی علیه السلام ایمان را نه وړو نو نومبي د مسلمانانو خورستو بیا کفر په حضرت عیسی علیه السلام. ان الذين بشکها کسان کفروا چې کافران شول بعد ایمان کافران پس شولو بعیسی په عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام نه انکار وکړو په باندې کافران شو بعد ایمانهم رستو د ایمان خپلنا ایمان په چارو به موسی په موسی علیه السلام ایمان راوړی وو او چې عیسی علیه السلام راغی دغه نه انکار وکړو ثم ازدادوا بیا زیات شول کفرن کفر د دي پس کفر پس سره زیات شو به محمد صلی الله علیه وسلم نو به موسی علیه السلام ایمان راوړو چې عیسی علیه السلام راغی نو په هغه باندې کفر کو نو کافران شو نو کفر نور زیات پس سره شو چې کله محمد صلی الله علیه وسلم راغی دغه نه انکار کو نو دی په خپل کفر کې خپاخ شو کفر زیات شو. د تفسیر جلالین وی ثم ازدادوا بیا زیات شو دوی کفرن په کفر سره به محمد صلی الله علیه وسلم باندې کفر کو به زیات شو لن تقبل نو هرگز به قبول نشي توبتهم توبه د دي نو توبه به ولې نه قبليږي یو سړی يهودي دی یا نصراني دی او دی مسلمانۍ دا مطلب نه چې د ایمان قبليږي نه خو د دې توبه په جبه باندې و په زړه سره به توبه نه ایسته یا دا معنا او یا دا معنا چې دی خړومبه دي ته خو پته شه د الله پیغمبر دی نو نومبه په موسی عليه السلام ایمان راوړو ورسره عیسی عليه السلام باندې کافران شول بیا د نبی عليه السلام باندې چې کوم دی بغض او د عناد د وجنه کفر نور زیات شو نو دی کو بیا د غرغری په وخت کې نه ځنګدن په ټیم کې توبه وباسي خو د دې توبه بیا نه قبل الله بیا توبه د کافر توبه د غرغری په وخت کې نه د ځنګدن چې کوم اخیری لمحاتي په هغه ټیم کې کافر ایمان راوړي د دې ایمان الله په نسبت باندې قابل قبول نه د ایمان نه قبلي نو دینه مراد د ځنګدن وخت ښه اسې کو یو سړی کافر دی سور کافر دی خو دې مسلمانېږي نو د توبه الله پاک قبلي خو چې کله د ځنګدن ټیم نو د ځنګدن په ټیم کې د کافر توبه نه قبلي. ان الذين بشکها کسان کفروا چې کافران شول بعد بعیسی په عیسی علیه السلام سره بعد ایمانهم بموسی رستو بعد ایمانهم رستو د ایمان خپل چې په موسی علیه السلام راوړو ثم ازدادوا بیا دوی زیات شول کفرن په کفر سره به محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام باندې کفر کو به زیات شول لن تقبل هرگز به قبول دکړي شي توبتهم توبه د دې د ځنګدن په وخت کې ښه توبه د دې د ځنګدن په وخت اولئک هم الضالون هم داخله گمراهان دي. ان الذين بشکها کسان کفروا چې کفر وکړو وماتوا او مړه شو وهم کفار په دې حال کې چې دي کافرانو نو فلن يقبل نو هرگز به قبول نکړي شي من احدهم د یو کس نه د دوی نه ملء الارض ذهبا ډک ځمکه د سرو زرو ملء الارض ډک ځمکه ذهبا د سرو زرو ولو افتدا به کو په پیډیا کې ورګړي دا ټول مال اولئک هم داخلك لهم د دوی د بر عذاب علیم عذاب دردناک تی وما لهم او نبوی د دوی د بر من الناصرین سوق مددگار نو کو داخلك په ورځ د قیامت باندې دا غون زمګه اواره کړی شي د زمکه نواله تر اسمانه پورې دا ټوله فضا د سرو زرو ډک کړی شي او دی په خپل فدیه کې الله ته پیش کړي چې الله دا والا او مونږه پرېدا نو د دینه به الله دا فدیه قبول نه کړي ځکه هغه ټیم کې خو ارزه د ملکیت ته الله دی خو بل فرض الله دی ته اختیار ورکړي دا تاسو شو او بیا دی دا ډک ځمکه د سرو زرو
یعنی زمکه نه واله تر اسمانه پورې ټوله حلا او ټوله فضا دا چې کوم دی د سرو زرو ډکه شي او دی په خپله فدیه کې الله ته ورکوي چې الله دا واله مونږه پرېږده، نو دا به الله قبول نه کړي. بلکې دا څه کوي، سوره مائده کې الله فرمایي ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به. الله فرمایي سوره مائده کې چې دا زمکه او په دې زمکه کې څه دي، او یوازې دا دنیا نه بلکې د دې په مثل بل یو دنیا هم فرض کړي، د دې په ډبل باندې دی الله ته دا ورګي چې الله پاکه دا والا مونږه پرېږده، نو دا فدیه به هم د دې قبول نشي. الله په سرو سپینو سکي، الله په زمکو سکي، الله د پر اعمال دي، ایمان او اعمال دا په آخرت کې پکار راځي، سرو سپین پکار نه راځي.